زمونږ په دې معاشراتو کې به تاسو هی نه وي بعضې خلک داسې دي چې دا په دې دوستانو کې هم دي په رشته دارانو کې هم دي ډېر سپک خلک او ډېر ناشکره خلک او ډېر نمک حرام خلک نو د داسې خلکو سره اړو معاملات کول پکار نه دي چې یو سړی دغه نه سپک سړي د خولې نه هم سپکي د رویې نه هم سپکي او هغه ناشکر یو نمک حرام وي نو د داسې خلکو سره اړو معاملات پکار نه دي که هغه رشته داران دي او که هغه دوستان دي ها ټیک د مسلماني رشته ورسره پالل پکار دي مسلماني خیر خواهي کول پکار دي خو د داسې سپک خلکو سره معاملات اړو کول پکار نه دي ټول عمر به دې په احسان کړي ټول عمر به دې پاللي ټول عمر به دې ورسره ښېګړه کړي که دې دوست یې او که دې رشته داري او ټول عمر به دې د بچي په شان ځان ته نږدې کړي خو چې کله مال راشي کله دولت راشي او کله هغه ځان لږ د معاشرې نه لوی ویني نو بس بیا د ده تکبر سکې بیا د ده لویي سکې بیا د هغه اوچت اوچت ټوپونه سکې نو د داسې خلکو سره اړو معاملات کول پکار نه دي دا ناشکره خلک دي حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک د چا بنده شکریا ادا نه کی د الله شکریا اړو نشي ادا کولی د بنده شکریا به ادا کوي نو الله به د الله شکریا ادا کی نو که داسې خلک په معاشره کې نو د دې سره دوا سلام پکاري رشته پالل پکاري خو د داسې سپک خلکو د معاملاتو نه ځان ساتل پکار دي د دې عقوبت او انجام همیشه جګړه او بیا مونږ بار بار عرض کوو چې کله هم معامله کوو کله هم خرید و فروخت کو یا زمونږ هر څه معاملې هغه د قرآن مطابق حل کول پکاري قرآن ته کېناستل پکار دي تنازعه ده خانداني جګړه ده هغه هم په دې قرآن حل کېږي که کاروباري جګړه ده هغه هم په دې قرآن حل کېږي که په منځ کې څه قسمه تنازعه ده هغه په دې قرآن حل کېږي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دا هغوی عادت به دا و چې کله به خبره په خپل منځ کې راغله نو هغه خبره به هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کوله هره معامله چې به وه که په خپل منځ کې به اختلاف راغی تنازعه به راغله هم بسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تلل وایي د الله رسول زموږ په منځ کې د دې فیصله وکړه